أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم 69 آیت تے بسورۃ الشعراء کے 9 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ او بیان کت دیتا نبأ ابراہیم خبر د ابراہیم علیہ السلام دیم واقعہ دا پدی سورۃ الشعراء کی واقعہ دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام امام رازی لگی اعلم انه تعالی ذکر فی اول السورہ شدت حزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسبب کفر قومه ځان په دې خبره پوهیږه چې د صورت په شروع کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سخت غم تذکره کړی وه چې د خپل قوم په کفر باندې خفه و د هغې د وجې بیا واقعه د موسی علیه السلام پیش کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګي چې داسې سختی او تکلیف په سیدنا موسی علیه السلام راغلی و اوس پسې واقعہ د ابراہیم علیہ السلام ذکر کی لیعرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایضا ان حزن ابراہیم علیہ السلام بهذا السبب كان اشد من حزنه چې د ابراہیم علیہ السلام تکلیف د نبی صلی الله علیه وسلم د تکلیف نه زیات و ځکه چې خپل پلار او قوم هغه په اور کې لیدو او هغه ټینګ نشو دعوت یې غیله ورکو د امام رازی لیکلی ابن کثیر لکی هذا اخبار من اللہ تعالی عن عبده ورسوله وخلیله ابراہیم امام الحنفاء دلته واقعہ او خبر ورکی اللہ د خپل بندا د خپل رسول د خپل خلیل امام الحنفاء د سیدنا ابراہیم علیہ السلام او الله حکم کی خپل رسول د دا واقعہ دی ته اولولا د خپل امت ته اوخیدا تاریخ چې دی داغه په اخلاص او داغه په توکل باندې روان شي او یوازې د الله وحده لا شریک عبادت شروع کی او د شرک نه او د اهل شرک نه تبرؤ او تبرؤ کی ځان جدا کی دا ابن کثیر دلته لیکلی دی واقعہ د ابراہیم علیہ السلام مخکې پیش کیږي او داغه دعوت او د قوم رد عمل اور دے آخر کے بعد آغا آیات پیش کیږي چې کوم مخکې واقعي آیت کې آخر کې پیش یو ترجیح آیات د دې آغا مقصد د دې واقع کم چې د مخکې واقع د پیش کولو مقصد خو یو خبره قابل توجه ده هغه دا ده چې مخکې صورت کې سورۃ الفرقان کې موسی علیہ السلام واقع چې ذکر شو نو پسې فوراً د نوح علیہ السلام واقع و خودی صورت کې چې دا هغه کې د مینځ د انبیاء ذکر نو خودی صورت کې د ابراهیم علیه السلام واقع هغه واقع پس راوړل دا موسی علیه السلام واقع پس نه هغه خلا دې پر کړه ډکه کړل دا ځکه چې د نوح علیه السلام او د موسی علیه السلام په مینځ کې جلیل القدر نبی د ابراهیم علیه السلام غونتبل نه تیر شوی دویم دلیل نقلی چې برکات د الله طرف نه دی الله چې هغه دې نه شروع کیږي دویم دلیل نقلی آیت 104 باندې به ختمیږي د موسی علیہ السلام زمانہ شیخ لگی احسن الکلام کې د آخري امت ته ډېره نږدې وه ځکه چې د هغې یو شاخ بني اسرائیل هغه نبی اسلام زمانہ کې موجود اوس هم موجود دی د قرآن مجید مخاطب و نه په دې وجه واقعه د موسی او د فرعون تفصیلا ذکر کړه بیا چونکه یهودیانو نصرانیانو او مکی والو ځانته اولاد د ابراهیم علیه السلام وي او پیروکار د ابراهیم علیه السلام وي نو واقعه د ابراهیم علیه السلام پیش کړي چې خطا او ځانته د ابراهیم علیه السلام اولاد وایي نه آیا هغه بت پرستو که بت شکنو تاسو خو کعبه کې 380 بوتان منډلي دي ابراهیم علیه السلام خو بوتان مات کړو دیگه په مشرکین مکه باندې حجت الزامی سره رد کی تنقید کی به او په دې کې د رب صفات او تعریف او تخی چې رب څه ده اته تعریفونه اته صفات به تخی او د ابراهیم علیه السلام د دعاګانو ذکر هم دی پکې
آخر کې هغه خلکو له تخویف ورکي چې د انبیاء کرام د مشن په خلاف کې د باطل پرس مولیانو د مرشدانو پیروي کی، په غلط پیر پسې په غلط مولا پسې روان دي. عنوان برده آیت دای د ابراهیم علیه السلام دعوت او داغه د قوم رد عمل. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، وَاتْلُ تلاوت کا او اولولا اے نبی علیہم پا دے خلق باندے نبأ خبر ابراہیم د ابراہیم علیہ السلام. نبأ غټ خبر دی ویلی شي، دا غټ خبر دی، معمولی خبر نه ده، دا لوی خبر دی. خبر او نبأ کې دغه فرق دی. خبر عام خبر ده، عام خبر دی، او نبأ عظیم الشان او عظمت ته اشاره ده. امام تو بری معنی کی وقصص علی قومک من المشرکین، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولولا پر خپل قوم مشرکانو باندې خبر د ابراهیم علیه السلام. کله چې هغه خپل پلار ته ویلو، خپل قوم ته ویلو ایو شیء تعبدون، د څه شي تاسو عبادت کوئ. امام تو بری لیکي. ابن کثیر لیکي چې دلته مشرکان هغې له تنبیه ورکړه الله چې دا دومره جاهلان دي، دومره په جهالت کې پراته دي چې د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار د عقیدې نه دی اړدلي دي. هغه لکه بت شیکنو او د بت پرستی نه کوله، تاسو راځئ بوتانو په چرنو کې ناستې خپې وله سټې. ابن کثیر لیکي نبه المشرکین علی فرد جهلهم اذ رغبوا عن اعتقاد ابراهیم و دینه وهو ابوهم، والنبأ الخبر. ابن کثیر وی ندی تا واقع اولولا خبر دا اولولا دغه خبر او عیب او بیان کا چې هغه خپل قوم کې عیب روباسه چې تاسو د بوتانو عبادت کوي، دا څومره غلط کار کوي. اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، کله چې ابراهیم علیه السلام او خپل پلار ته خپل قوم ته او دا د شي عبادت کوي تاسو، ما تعبدون په کم دلیلو په کم مقصد باندې تاسو عبادت کوي، د دې شي عبادت تاسو په کم دلیلو سم مقصد د پاره کوي. دا سوال بطور استخفاف ته، استخفاف سپک ګڼل، بطور استفهام نه دی، ما بطور استخفاف ته. شیخ لیکي حسن الکلام کې ما تعبدون دا ما په ذریعے تپوس کړی دی که نه، د هغې د عبادت مقصد ظاهر و که نه، یعنی تاسو په څه وجه په څه دلیل باندې دی عبادت کوئ. نو قومو ته جواب کې وی نورو سره سنو چې زمونږ بزرګانو د دې کواکبو دا زمونږ بزرګان دی او دا د غستورو د روحانیت مراکز دي، مونږ په دې وجه د دې عزت کوو. نورو سره جواب کې څه نشته. تفسیر دا دی اذ قال لابيه، کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ووې وقومه او خپل قوم ته ووې ما تعبدون، او دا د څه شي عبادت کوئ تاسو. ایو شیء تعبدون طبری وی. امام رازی لیکي ابراهیم علیه السلام ته دا پته وه چې د بوتانو عبادت کوي، خو لیکن سوال د هغې نه په دې باندې وکړو چې هغې ته وښي دا تاسو چې د څه شي عبادت کوئ دا ګور د عبادت مستحق نه دي. امام رازی لیکي وکان ابراهیم علیه السلام یعلم انهم عبدة اصنام، هغه ته پته وه چې د بت پجاریان دي د بوتانو، ولكنه سألهم ليريهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العباد في شيء. امام رازی عبارت دغه دی. ما تعبدون ابن کثیر وی تفسیر د دې هغه بل آیت کې دی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، دا پورټریټ دا څه شي ځان دي یار چې تاسو سره چیله شوی دا څه دي، بل دیکھئے وہ سره پدغه الفاظو باندې تعبیر کړي. قالوا قوم جواب کې وې نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، نعبد من خو عبادت کو اصناما د بوتانو و مونږ بوتانو تکینو پاسو مونږ دغه پوجا پاٹ کو. دا از تهذیب او تمدن نه دی ها، چیرې دا بوتان دا تهذیب او تمدن دی، د څه شي تهذیب دی؟ اسه د مشرکانو تهذیب دی، نور د مسلمانانو تهذیب په بوت کې نشته چې دا د تیر شوي زمانه تاریخ ته، دا هیڅ تاریخ نه دی، سړی بکواسیات دي، زټلیات دي. دا که تاریخ او ډېر تهذیب او تمدن دا ابراهیم علیه السلام نه ماتول، دا تهذیب او تمدن تا دا محیط علوم کې غلط تهذیب او تمدن ښیي
چې دا بوت ته دا وګور دا چې زړې زمانه تهذیب وته تهذیب دا د خلکو تهذیب چې بوت ته سجده کوله دا خو له تهذیب هو الله یې پرې خې ځکه خو الله تبا کړل کنه او څه اجت وته څه دی چې دی په دې کې راشي را دا موږ مدنیاتو والو موږ دی والو مړه په آرام کې نه سړیا بوتان محفوظ کې کنه هغه ته وی هغه ته جواب کوي موږ عبادت کوو د بوتانو د عزتمند شکلونو عبادت کو فنظل لها نمیشه یو داغي په خوا کې عاکفین چله استون کی دا د قوم جواب ده قالوا نعبد اصناما امام قرطبی معنی کی وكانت اصنامهم من ذهب وفضه ونحاس وحديد وخشب هغه تفسیر کی هغه موږ د بوتان عبادت کو و بوتان د دې د سرو نه سپین نه جوړو د پیتلو نه جوړو د وسپین نه جوړو د لرګو نه جوړ کړو پای کې تاثیر من خدای چې دا ارواح په دې کې د نیکانو رانه نوځي چې موږ د سو وایو نه بیا غکارو کی چاله زندگی ورکی او چاله مال کې برکت چی او چانه پیریان پاسي فنزل لها عاکفین یومږ د دې سره چیلې استون کې او موږ دې سره چلې وباسو دغه چلې را نه خلک اوس په غارونو کې وباسي چلو کاګو چله په غارونو کې نشته ښا چې پلان کې سره اسم اعظم دی په غار کې ناشته غارونو کې په اسلام کې چلې نشته دی په مسجد کې به چلو وباسي فنزل لها خدما مقیمین علی عبادتها وخدمتها طبری معنی کی امام طبری نمونږ یو دې سره پاتې کیږو د دې په عبادت باندې مونږ ډیر یو ناسو زمون کاردار چې دې عبادت کو خدمت کو د دې نه مچان شړو پاکو چمکو لورکو پالشو لورکو دې د خادمانو خدمت کو د پندتانو خدمت کو زمون دا کار دی دې د خادمانو خدمت کو ابن عباس نے نقل لی امام طبری معنی کی چاہیے عاقفین معنی دادا الصلاۃ لاسنامہم منز کئی منز و بوتانو تا منز کئی التا رکوع کی والتا سجدہ کئی آئی دلاس پناہ مولاڑ دی مولانا مدودی سے بھی کتاب میں کہتا مخ کہنا دا ہندوان وی بوتانو تا مخ تا گڑی کی کہنا دی خوشحالی کہنا چی دی خوشحالی سے مونگا غکارو کی داو سمجھے تو گو رہے را دا دے کشن میا دے بل لے گا نا دی وی دا شہزادگان دی دا مونږ دا بوتان چې کم دی نجی دی ته تورې باجې ماجې به دی په دې خوشحالي کې داسې هوښیار به دی چې وي دا کاڼې خوشحالي کې زمونږ به ماته کار نه کیا بله دی خلکو ماته کار نه کې نو ځان ډاکټر ته خول غواړي مونږ کې به یو تنخوا مخلې ونی فنظل لها عاکفین امام قرطبی معنی کی فنقیم علی عبادتها مونږ د دې په عبادت باندې قائم دایم یو قوم د ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته وی مونږ د دې په عبادت باندې ټینګ یو سوچ کوا څومره سخت تنقید دی د مشرکین مکه باندې مشرکین مکه پیغمبر سره پدې شي جنگو پدې بوتانو جنگو کنه وځي زمونږ د الہو ته بدر دوی ودی و چې دوی سن شو کوله نه کانه بسو کې تمه دا وایا یا پاکي او روح نه نوځي تا ته چاوي دا بده کړه نوځي تا سره کم دلیل دی الله ویلي که رسول ویلي دي خواهش پجاری کنه چې سم خبره ده سو کې هغه نه مانه و چې غلطه خبره ده خپل نه پس کی او بل ته بندل ولي هغه مانه امام قرطبی لیکي فنزل لها عاکفین یہ مونږ دلته همیشه چیلې استون کې مونږ دی بوتانو سره پراتو یو بس دلته جمین جوران یو وليس المراد وقتا معينا بل هو اخبار عما هم فيه د دې نه وخت معین نه دی مراد چیرې د شپې چیلې ما درو د چیلې ما بلکې مراد دا چې دی په دې کار کې اخته دی بس څه ټیم مې نشته دی یو تفسیر وی دا دی سو کوی چې نه د دې مړه ټیم ټیبل وسړیا شرک له سیټینګ کړو کانو یعبدونها بالنهار دون الليل دروازه به بعد کو د شپې نه علاوه دروازه به هم کو وکانو فی الليل یعبدون الکواکب د شپې به د ستورو عبادت کو انا ستورو ودی زمانہ راټینګ کړی دا سیاری دی جی کنه دا زمانہ چلی دنیا کې برکات اچي باران نوري فصلونه پخوي خلک هم وس نن سیاره په گردش کې دا د هغه مشرکان نه یو پاتې دی سیاره په گردش کې دا ته چاوي دا خو هر وخت په گردش کې کوتره ته دنیا به تبي ظالمه ابن الحیثم دی دغه خلکو تاریخ ته کتره
جغرافیه علم د قدر داغي هغه چې ز په تندی لاس کې دا سوزمه کې وړم کنه یا د زمکه نه تندی وړم په دومره وخت کې او یا زره میله یو سیاره چکر والی دنه خبره تاسو څنګه بس کې دی ولیدا ته خدای لګي په پوزا مج نیوینه نظر د کار نه کې ته مال سیاره صحیح کې نه دا تاسو وخت معلومه کړه ابل د سیاره زما قسمت سره سکار دی تما ته دا ول ثابت کا والقدر خیره و شره من الله تعالی مونږ ته خدا خو دي قسمت کا خیر او کا خراب دی تقدیر کا خیر کا خراب دی د الله طرفه دی دی خو نه وی چې والقدر خیره و شره من الكوكب د ستوري طرف نه هم ته نه خو ستوري واستاره به د ما خو رب نه دی هم خو الله رب دی عقوف اعتکاف العقوف امام رازی الاقامت علی شیء یو شی زمانه پاتې کېدل دی راکېدل یو شی سره ناشته بس هغه د لازم نیولی الته ناشته پاسې نه امام رازی دیله دا خبره کافی و چې دی دا ویلی وی ان یقولوا نعبد اصناما چې بس موږ د بوتانو عبادت کو دی وسره ولي وی فنزل الله عاکفین دی خبره وسره ول برغه کړي وانما ذکروا هذه الزياده اظهارا لما في نفوسهم من الابتهاج والابتخار بعباد الاصنام دا خبره وسره په دیو ذکر چې هغه خپل جذبه ښکاره کوي او فخر ښکاره کوي چې موږ د دې بوتانو په عبادت ډېر فخر کوو موږ دا ډېر په شوق باندې کوو نو ابراهیم علیه السلام چې دې خبره واورېده که نه د دې خبرې د دې د عقیدې غلطي وتخي چې تاسو خپل وی لعنت کې اخته ظالمانو ته لا په دې باندې افتخار او فخر کې بوتله کاڼي ته ناستې ته هغې ته کښېنې پاسې څه سوچ دې کړی دی شیخ لیکي حسن الکلام کې درز به د عام بوتانو عبادت کوو د شپې به د ستورو د انوارو سپوږمۍ عبادت کوو مندر کې د هغې عبادت به بیا کوو ابراهیم علیه السلام هغې ته غلطي ښیي قال هل يسمعونكم استدعون قال ابراهیم علیه السلام ته وی هل يسمعونكم آیا دې ستاسو اوري استدعون کله چې تاسو دوی ته آواز کوئ ته ورته را مدد شه څو منا ته یا را مدد شي پیر بابا یا پلانې بوته منا ته ولا ته آواز وځکې دی اوري څو دا یار دی اوري څه خبر دی مقصد دا دی چې د دغې بوتو د دغې څیز بزرګ کېدل یا ستوري کېدل د معبودیت صفت نه دی چې ته دا بزرګ دی نه زه په دې وجه د عبادت کوم یا دا ستوري دی سیاره ده هسې لګیا یې بلکې صفات د معبودیت دا دي د یو څیز چې عبادت کولی شي نه په دې وجه به کولی شي چې دعا اوري یا قبلي نفع او ضرر باندې قادر دی که نه دی آیا دا صفات په دې بوتانو کې موجود دي که دغه بوت په قبر کې ملاس دی که ولاړ دی دا بوت دی قال هل يسمعونكم استدعون قال او ابراهیم علیہ السلام هغې ته وویل هل يسمعونكم آیا دې ستاسو پکار اوري ستا دعا اوري دغه بوتان ستا آواز اوري استدعونهم طبري معنی کې کله چې تاسو دوی ته آواز کوئ رابلې تو ته آواز کوي را مدد شو لویو ځوانه او د بغداد شاهي میرانه تو ته آواز کوي نه دی اوري دی خبر دی اخفش وی چې دی کې یو څیز حذف دی معنی دا هل يسمعون منکم آیا دې ستاسو پکار او جے اوري کنوري ته چې جے پلان کالی ماں کی جے ہوگا نا دی وی دا دانیا دے دا جے اوری دا دورگا دیوی دا چغه اوری چې تر لګیا انم ډېر د هندوانو بچی دي کنه بابوتانو خبرګي دیل دا ور پر سر کول وړي چاغیل دا چرن مان دوړې مولې ته پاسې کنه هل يسمعون دعاءكم یا دې تاسو دعا قبلی تو ته دا کارو کنه قبلی ہے اسه لګیا روړې وې دا چلو کا بود بسو کی رو رہا دا د الوهیت صفات او دخول دي امام رازی لکی وتقرير هذه الحجة التي ذكرها ابراهيم عليه السلام ان الغالب من حال من يعبد غيره ان يلتجئ اليه في المسألة ليعرف مراده اذا سمع دعاه تجد اوسې عبادت کې کنه نجته دا غنه سغواړي نه جګه ته پته یې کنه چې د مان سغواړي هغه اوري پويږي کنه اوس چې د سړي د غوږ په دی
هغه تا ول د ګټې غوږ جوړ کړی دی مغو په دې باندې سیمټ پراتی دي د سترګو په دې باندې ګټه پراته ده هغه به څنګه تا ویني څنګه به وري ته ما په دې پوه کا بیا چې هغه دعا اورېده هغه تا ته فایده در ورسي یا د نقصان لري کی دی خو سم نه کی نه اوري چې اوري نه کار به څنګه وکي امام رازی ډېر په اسانه طریقې سره توحید خولې دی تو د امام رازی رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نه رہی که نه امام غزالی امام رازی توحید لګوره که نه چې دې بدعتیانو اډو ته څنګه شرکونه ورته کړی دی ځکه ورته ویلي دي چې تاسو دې عبادت کوئ دې تاسو خو اوري نه چې ستا اوري نه ستا په مقصد باندې دې نه پوهېږي ستا په مقصد پوهېږي نه چې دلته ځې خپل مقصد ورته وایي هسې لګیا یې دیوال ته لګیا یې د په غلط څیز باندې لګیا یې چې هغې پوه شو بل جواب ورسره نو مونږ خو بس چې د پلار نیکه په لار باندې روان یو هغه ته ښه عقل نه استعمال د پلار نیکه په لار باندې روان یې لږ عقل استعمال کا کنه الله ولی پلار دې په غلطه باندې د ابراهیم علیه السلام او د تاسو هم په غلطه باندې اسې بس لګیا یې ګورم پسې روان چې په دې لاره باندې ډېر غویان دي مونږ پې مځو نصیبه نو مونږ له الله پاک عقل راکړی سترګې راکړي مونږ ته خدا نه وي چې کم خوا ګډې بيزي ډېرې هغې پسې ځای ایک ہو لیکن نیک ہو او ینفعونکم او یضرون آیا دی تاسو له فایده درکوي څه فایده در رسي دا بوت صاحب او دا قبر صاحب څه فایده درکوي فایده پکې څه ده ما درته یو فایده وښیه د بوت پرست دی یو فایده ته ما ته وښیه د قبر پرست دی څه فایده ده یو فایده وې وښیه نن دې نه تپوس وکړې چې تاسو د دې پیرانو د دې مولیانو په خپو کې سجدې کوئ رکوګانې کوئ یو فایده ده دې وښیه څه فایده ده سیوا د شرک نه سیوا د دې نه چې سړی جهنمي شي او یضرون یا تاسو له نقصان درکوي وښیه ما ته که ته د سجده نه کې رکو ته نه کې نقصان نه راته وښیه هسې فضول کار کې امام طبري معنی کوي او ینفعونکم او یضرون او تنفعکم هذه الاصنام آیا دا بوتان تاسو له څه فایده درکوي مشرکانو باندې څومره سخت تنقید دی او ابو جهل او امیہ تاسو ځان ته د ابراهیم علیه السلام الوال وایې که نه ستاسو عقل سګي غیا خوراک لته دی وایه ما ته که نه د ابراهیم علیه السلام دا ډایلاګ تا ته یاد نه دی چې هغه کافرو ته دا خبره کوله په عراق کې لګیا او دا خبره کوله په اور کې لګیا او دا خبره هغه کوله تاسو دا خبره تاسو ته یاده ده تاسو دا بوتان څه درکړي لات او منات او عزا څه درکړي تاسو له آیا تاسو له فایده درکړي دا بوتان نه تاسو عبادت کوئ تاسو له څه رزق درکړي څه مزدوري درکړي څه روزي در رسوي یا که نه نقصان درکړي چې کله تاسو د عبادت پرېږدئ نه تا د نقصان درکړي تا د استعمال خراب کړي یا تاسو د هلاک کړي یا ستاسو بچي د هلاک کړي د هلاکولي شي دی دی په دې قادر دی چې ژوند او مرګ ورکړي نفع نقصان باندې قادر دی نه سړیا امام قرطبي هل تنفعکم هذه الاصنام وترزقکم او تملک لکم خیرا او ضرا ان عصیتم استفهام لتقریر الحجه یعنی فاذا لم ينفعکم ولم يضروا فما معنى عبادتکم لها یعنی چې کله تعالی دې فایده نه درکړي او څه نقصان نه درکړي نو د عبادت سمانه مقصد څه چې نه پیدا شته نه نقصان شنه پزول کار ولګي قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالو قوم جواب کې وي چیرې نه پیدا راکړي نه نقصان راکړي نه اوري دعاګانې خو بس وجدنا آباءنا مونږ ترې خپل مشران کذالک یفعلون چې دا کار یې کو هغې هم ډنډت ماري کوله د بوتانو خوا کې مونږ هم دا کار کوو سټ سټنډم هسې هم شروع کړي نور پوه نه وي جي خو بس هغې مړم مونږ هم پې اړم یو دلته ورسره ګزاره کړه بل دی دوی انتم وآباؤکم اضلون تاسو ټول ګمراه په غلطه لار روان نه بیو قومو ته جواب کې وي مونږ خپل مشران چې داسې کار یې کوو بجي مشران لار راټینګه کې عام مشران لار به راټینګه کړو زموږ مشران صحابه کرام دي نبي صلی الله علیه وسلم دی د دې نه مشران نشته نورو دی به لار بزو دغه مشران دي په دین کې امام طبري وي په دې کې څه خبره متروک ده هغه دا چې ابراهیم علیه السلام دې نه تپوس وکړو چې دا رسې عبادت کوي هغه وی د بوتانو کو نه هغه ته پیدا نقصان درکې اوري که نوري نه هغې ته په جواب کې دا ووایي بل وجدنا آباءنا دی ورته ووایي دې زمونږ وي نوري چې کله ورته مونږ اواز وکړو نه فایده راکړي نه نقصان راکوي خو بلکې مونږ ته خپل مشران مونږ ته دي چې داسې کار یې کوو طبري وي دا مطلب دی وایي
کذالک یفعلون چې دا کار کو د موږ مشرانو دا کار کو اغیم د دې عبادت کو غټه مټه به روړې غبه پاکول به برسترګي غوګلو جوړ کړو ودا پدې کې پلان کې را نوځي اغیم د دې عبادت کو د دې سره به اعتکاف کو دلته به چيري استدې خدمت به کو د عبادت به کو نمونږ هم دې دغه تابعداري کو کنه پلان نکلار راټینګه کې قال ابراهيم عليه السلام تو فرایتم ما کنتم تعبدون خبر را کې مالا ما تو وای کنه تاسو خبر یې ما کنتم تعبدون په حال دغه چا چې تاسو عبادت کوئ خبر یې ته څه پوزیشن څه ده شیخ لیکي حسن الکلام کې 75 76 آیت د دې دواړو آیتونو مقصد دا دی چې تاسو بزرگان چې د دې سيزونو عبادت کوي کنه دا دلیل او حجت نه دی چې د ما پلار د عبادت کوو په دې وجه زکم دا دلیل نه دی قال فرایتم ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته آیا ای قوم تاسو خیال دی تو بری معنی کی حسن الکلام لیکي ما تو آیا ما ته خبر را کې سوچو کې چې تاسو بزرګانو د دې عبادت کول دا دلیل نه دی ما کنتم تعبدون من هذه الاصنام تو بری معنی کی دا تاسو عبادت کوي دی بوتانو ته باره کې خبر را کې انتم تاسو کوي وا اباؤکم الاقدمون تاسو په خوانو مشرانو عبادت کوو زه د ټولو باره کې خبره کوم چې بوتانو پوجاریان وو زه د خبره کوم فانهم عدو لی براءت کې دلته دا ټول زما دشمنان دي زره دي دشمن یم دا زما دشمنان دي تاسو چې عبادت کو که تاسو مشران کو نو زی ګوره نو کومه دا زما دشمن دی ګوره زی دشمن یم الا رب العالمین سوا د رب العالمین فانهم یقینا عدو لزما دشمنان بشي که ذبل فرد دی عبادت وکما ستا مشران کو ته کې خو ګوره زینو کما کو زما دشمنان بشي زی باندې پوهیږي الا رب العالمین ما سوا د رب د مخلوق نا رب العالمین عبادت کو کوم نا ګورغه زمانو دشمن کیږي خو کو د دې بوتانو کوم عبادت زما دشمنان کیږي چې کله دې په عبادت باندې دلیل نشته نو د غیر الله عبادت بغیر د دلیل نه د قیامت پر د دشمنی سبب دی کنه دا قران نه تخیم ان شاء الله امام تو بری لګي فانهم عدو لله رب العالمین فانهم عدو لي د دې خو دې سوال پورته کړل دي سوال جواب رستو کوما ومعنى الكلام افرايتم كل معبود لكم ولآبائكم هغه رستو نه راغست دي ما تاسو چې کوم مانو کړه تو بری کې دا موجود نه تاسو خیال لې تاسو دغه هر معبود باره کې تاسو عبادت کوي تاسو مشرانو کوي نه زه دغه نه بری مزه عبادت نه کوما عدو لي دا معنی ده فاني منه بريء لا اعبده زه دغه نه بریم زه هغه درگاہونو ته نظر نیاز منښت نه وړم زه د هغې نه بری یم د رب العالمین عبادت کوم د هغه عبادت کوم خاص سوال دا دی چې دغه بوتان خو ګور د اډوکو نه د لرګو نه د نور سيزونو نه جوړ شو نه دي به څنګه دشمنان کېږي بس قرآن کې آسان جواب هغه نوٹ کا غالباً چې صورت د دې کم یو دی سورۃ الاحقاف کی 6 نمبر آیت اور سورۃ مریم کی 82 آیت دا دو ځان سره نوٹ کا التفرمائی واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزام دید الله نه علاوه نور خدایان نیولې دي د پاره چې د پاره عزت جوړ شي عزت پدې کې ګورو چې د بوتانو پوجا پاٹ کوا دا ډېر ښه کار دی جاپان نه خلک راغې ما ته وی چې ډېر زبردست بوت ساتلې دي اته پدې کې عزت ګوره بوت پرز بیا کلا سیکفرون بعبادتهم کلا دا خبره بالکل نشتا چې بده کی عزت ته دا خبره غلطه ده سیکفرون زرد چې دا بوتان به انکار کوي د عبادت نه ويكونون عليهم ضد او شی بدغه بوتان اجه چا شکل نه دي د دې خلاف بشي د دې په خلاف کیږي ها سورۃ شعراء دا آسان جوابونه دي دغه نور جوابونه ابن جوزیم کړی دي عقلی جوابونه دي هغه د اجت نشته دي اما د لیکلي خپل تفسیر کې امام رازیم لیکلي دي ابن کثیر هم لیکلي دي د قران نیم جواب کړی دی درې جوابونه امام رازی کړی یو د قران نه کړی دوی عقلی بیا کړی دي چې دی چون کې هغه جمادات هغه له صفات د ژوندو منل پشان د ذوی العقول نزدک الله دلته کې صفات د ذوی العقول ویل دي
او بل تفسیر پدې کې دا چې فإنهم عدو لي عداوة من يعبدها نزه دې دشمن یې معنا دا چې څوک د دې عبادت کې نزه د غي دشمن یم امام رازی وی فإنهم عدو لي عداوة من يعبدها زه د هغه سره دشمن یم چې هغه دې عبادت کوي هغه دا معنا ده بار کیف چې کله قرآن کې جواب بیا نور عقلی جوابونه هغه موږ نه تسلیمو الا رب العالمین لیکن رب العالمین څوک چې دغه عبادت کې دغه دشمن نه ما یا ز عبادت کوم د رب العالمین ډېر تفاسیر دي کې قرطبی لیکلي ګور ہوتا کل بھی وی ای الا من عبد رب العالمین څوک چې د رب العالمین عبادت کې نه ګورایغه هغه سره الله دشمنی نه کوي دغه بوتان مخالفت نشي کول نه کوي الا عابد رب العالمین لیکن زه دشمن نه ما د رب العالمین دغه سوزونو دشمن یما څوک چې دغه بوتانو عبادت کوي دغه دشمن یما لیکن څوک چې د رب العالمین عبادت کوي دغه دشمن نه یما فحذف المضاف مضاف پدې کې حذف ده قال ابو اسحاق الزجاج ابراهيم بن سري زجاجوي قال النحويون هو استثناء ليس من الاول دا د اول نه استثناء نه ده نحوی بحث پکې کی واجاز ابو اسحاق ان يكون من الاول على انهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه الاصنام د قوم د الله عبادت کو هو سره د بوتانو عبادت کو ناغو ته دا وي چیرې دغه بوتانو عبادت نه منم دغه دشمن يم خود رب العالمین دشمن نه دغه عبادت بګوم دی ودا سیب دی صحیح ده دغه جګړه نشته جرجانی وی وقال الجرجانی تقدیره افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون الا رب العالمین فانهم عدو لی والا بمعنى دون وسوا هغه الا په معنی دون او سوا ده دا قرطبی دا ټول تفاسیر لیکلو ابن کثیر د دې بیا ډېر آسان جوابونه کړي اغوی ان كانت هذه الاصنام شيء ولها تاثير فلتخلص الي بالمساتم اغوی کشر دی بودانو کې چلی پکې اثر پکې زنه ماته نقصان ضرور رسی زره دی دشمن یما زره دی پروانو کما زره دی هیڅ فکر نو کما دی ز پسې کې حسابو معنا فین مدو لغوی دا معنا ده کته دی کې تاسو اثر معنی او زور معنی کنه نغوی زما درې ضرور رسی عمدہ سی نوح علیہ السلام ویلو سوت یونس 71 آیت فاجمعوا امرکم وشرکاکم ثم لا یکن امرکم علیکم غما خپل شریکان او بوتان راغون کې ادا سم راغون شی زما خلاف جس کوي نو کې هود علیہ السلام ویلو سوت هود 54 او 56 آیت انی اشهد الله واشهد انی بریء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها عمدہ ابراہیم علیہ السلام تبرع کړو سورۃ الانعام آیت 81 وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا زسنګ ویریګم د هغه بوتان نه تاسو الله سره شریکان کوي زنه ریګم د سو مناتو مودتونه تاسو نه یریږئ چې الله سره شرک کوي د پلیت زامنو الله فرمایي سورہ ممتحنہ صدور آیت قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم استاسو د پاره د ابراهيم عليه السلام په ذات کې نمونه ده او داغه د ملګرو کله چې قوم ته وې مونږه بریو جدایو د اغي سوزن نه تاسو د الله نه علاوه عبادت کوي مونږ داغه نه انکار کو کفر کو نه منم ستاسو بوتان سورۃ زخرف 26 نوال 28 پورے نوٹ کا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ کله چې ابراهیم علیہ السلام خپل قوم ته وې پلاړته وې انني براء مما تعبدون دا خدا سي لیکلي خدا ما دا څه نه کوي براء او ما تخکری دا خدای عبارت غلط لیکل مما تعبدون ابراهیم علیہ السلام خپل پلاړته قوم ته وې زدا اغه سیز نه بریم چې تاسو عبادت کوي سوا د اغه ذات نه فطرنی چې پیدا کړم دا خوب خود د آیتون ته دي سورۃ زخرف آیت چې ده دا بالکل د دې سورۃ شعراء د 77 آیت پشان ده دا یو بل تفسیر بګی تا تبا رڼا بتا تقید آیت بو سره تو ګوره الا الذي فطرني فانه سيهدين اغه ما دلارخي لار برا دخي یعنی لا اله الا الله برا او ټیک دي بس بیا ټیک دي ما یو کدا غبراو ولده اکثر دا تفاسیر دا شي
کمپوزنګ ول دی عربي غلط ولیکي دا شاملې چې کم قرآن کمپوزنګ د ټول غلط دی دې وجه قرآن کتل پکاري دی سره متن سره قرآن خامخا وګوره الذي خلقني فهو يهدين الذي رب العالمین غزاد خلقني چې زه پیدا کړم ښا ته دې بوت پیدا کړی ستا پلار پیدا کړی دی دا خو تا جوړ کړی دی ستا ایجاد دی فیهدین نبی هغه ماته لارم ښیي یې ته غورځېدلی یهدیني دی ښه واحد متکلم دی که نه رب دا د امام رازي لیکي چې کله هغه استثناء وکړه د رب العالمین ابراهیم علیه السلام الله د هغه بیان ذکر کو نو پسې دام نقل کی چې هغه د هغه چا صفات ذکر کړي او اوصاف ذکر کړي چې هغه د عبادت لایق دی د هغې اوصافو د وجې هغه ذات د عبادت لایق دی هغه مو پسې ذکر کړي اوصاف ذکر کړي د ابراهیم علیه السلام چې د هغې اوصافو په وجې هغه ذات د عبادت مستحق دی او لایق دی رب العالمین رب حقیقی صفات دلته شروع کیږي که نه د دې آیت نه د رب تعریف شروع کیږي او اته صفات ذکر کی اته صفات به د رب ذکر کیږي او د توحید فی الربوبیت وي اول تعریف دا ده چې هغه خالق دی دویم دا چې هدایت سره د تمام مراتب د الله په اختیار کې دي سره د ټولو مراتبو دا د الله په اختیار کې ده هدایت که فطری دی اگر نور دی ټول د الله په اختیار کې توفیق ورکول او مقصد ته رسول هغې دا وګوره لباب کې بیا شته هدایت او د اهدنا لاندې لباب خامخا ځان ته ساتئ لباب نوی ایډیشن روان دی انشاءالله ډېر تفصیلاتو سره اضافې پکې ډېرې زیاتې شوي 10-12 صفحې 20 صفحې او دا تمام مراتب د هدایت دا د خلق سره متصل شروع کیږي پیدایش سره نه په دې وجه افا ذکر کړی متصل الذي خلقني الله غزاد خلقني جزے پیدا کړم او چې څوک پیدایش کی خلقی نغربی هغه الله ځان پوهیږي فهو يهدين نبس هغه ما ته به هدایت کوي ما ته به طریقه د جون تیرول خیم دیم ما ته هولې دا زه پیدا کړم خلق چې څوک کی نغرب العالمین دی خدای توپ کار سره پیدایش کول دی بوتا تاسو پیدا کړی یا سکی دا پر علی غلې تعالی سه تنظیم کړل ما تو خیا فهو يهدين للثواب من القول والعمل ما تب صحیح وینا او صحیح عمل نخي ويسددني للرشاد ما تب د هدایت صحیح لار خي امام رازي طبري معنی کی ابن جوزی فهو يهدين اي الى الرشد ما تب د هدایت لار خي لا ما تعبدون اغه سره ما ته نغي تاسو کوم عبادت کوي دا ما ته نه وی چې واشه د بوتانو پوجا پاټ وکا امام رازي وی الله د خپل دان دو صفات ذکر کړی لکه وسوت العلا کې مودا ذکر دی الذي خلق فسوا والذي قدر فهدى اغه ذات چې پیدایش کړل دی فسوا هغه پیدایش برابر کړل دی سنیمګل نه دی والذي قدر فهدى هغه ذات چې اندازې لګولې نبی او طریقه د جون 13 ولو خول دا وعلم ان الخلق والهدايه مهما يحصل جميع المنافع لكل ما يصح الانتفاع عليهم خلق او هدایت ځان پوهه کې بده دا الله سریږي الله راضي دې را پوره پیدا سړی الله غستی شي چې دا سيزونه بده کې برابرۍ پوره چې دینه پیدا غستی شي کنه ابن کثیر معنی کی لا اعبد الا الذي يفعل هذه الاشياء زه عبادت نه کوم مگر دا غزاد کوم چې دا کارونه کوي کم کارونه کوي الذي خلقني هغه چې زه پیدا کړم فهو يهديني دغه او ما د طریقه دا ما ته معنی چې بګو ځان دا دغه یې معنی چې کوم غورځېدل ده هو الخالق الذي قدر قدرا ابن کثیر معنی کې هغه ذات چې اندازې لګولې باندې لګولو هدایت کې ټول مخلوق دا هدایت هم کې گمراه کی چا جوړ امام رازی دلته یو بل نقطه هم ده سمها هنا دقیقه دلته یو بل پوینټ هم ده وهو انه قال غدا چې وی فرمایل خلقني زه پیدا کړم لفظ د ماضی وروړو وقال وی يهديني مستقبل لفظ وروړو ګوره يهديني یې بنا داخله کړه دا ولي والسبب في ذلك ان خلق الذات لا يتجدد في الدنيا
هغه دا دی چې دنیا کې انسان پیدا شینده بیا خو نه پیدا کیږي، خو یو ځل پیدا شوی دی که نه. او هر چې هدایت نه په هر سات کې دی کې ترقی راځي، په دې کې چینجز راځي، په دې کې بدلون راځي. دنیا فائدې مختلفې الله انسان دغه خي الهام ته کی ایجادات کیږي، نوې نوې هدایت ته کوي که نه، نوې نوې هدایت، نوې نوې وحی راځي. نو یهدین جاری دی، ما ته هدایت کوي، ما ته لار ښیي. سړی باندې نوې سوال وشي الله ته نوې لار کولو کی که نه، نه هدایت روان دی. حواسو کې تمیز پیدا کوي، د نقصاناتو نه بچ کی، فائدې او ته دینی او دنیوي ښیي، حق او باطل کې او ته فرق ښیي، په خیر او شر کې او ته فرق ښیي. نه نوې نوې دی. ځکه وایي چې یهدین ما ته اوس هم هدایت کوي، وروسته به هم کوي. مضارع کې خو کمال دا دی که نه چې حال او مستقبل پکې دواړه نغښتې پراته دي. د عربی دا کمال دی. والذي هو يطعمني ويسقين، الله غزاد ته چې مال خوراک راکړي او مال بسکاک راکړي. وګوره يطعمني ويسقين، زما رب غزاد ته د بوتان تعالی سکی خوراک دل کې سکاک در کوي. یره دی دا زمونږ کلچر دی، از خپل شي کلچر دا کلچر بده ته وینو. اندوان که بربند ګرځي خیر دی، هغه نه دی خبر چې جامع واچوه، خو خامخا بوت جوړ کا. والذي يطعمني، هغه رب داسې ذات يطعمني چې خاص هغه خوراک راکړي مال او یسقین، یوازې هغه سکاک راکړي مال. مادي پرورش رب کوي، مادي پرورش. په دې کې د رب دریم او څلورم صفت مذکور دی، ذکر دی. او د دواړو سره د بدن د خلق قوام راځي، مضبوطیا راځي، د بدن مضبوطیا به راځي. امام رازی لیکلی اصل کلام الته نقل کړي څنګه چې هدایت سره د روح قوام راځي، روح مضبوطیږي. نه دغسې خوراک او اسکاک سره باډي مضبوطیږي. والذي هو يطعمني ويسقين، الله غذات ته چې مال خوراک راکړي، طعام راکړي، ويسقين او مال اسکاک راکړي. رب دې نه چې رب دې نو مال تنظیم د خوراک هم کړو، د اسکاک هم کړو، دې ته رب وایي مړه تعالی بوت کوم تنظیم کړي، خوراک کې دل روان کړي، اسکاک کې دل بیا ولسی کړي. امام تو بر ایمان کی آغا ذات یغزونی بالطعام والشراب، و چې مال خوراک او اسکاک غذا راکړي، مال رزقونه راکړي. امام رازی داخل له پدې کې هر هغه څه چې د رزقونو منافع ته شامل له بمنافع الرزق، رزق سره څومره منافع دي، انسان د څومره پیدا رزي، وینا جوړيږي، نظر پیدا کیږي وجود کې، غوخه پیدا کیږي، دا ټول پدې کې داخل دي. ځکه چې الله پاک د دې لپاره خوراک پیدا کړی دی او د دې په اختیار کې خوراک ورکړی دی، په خوله کې واچي نو وی مګي کنه. ناغې سره د شهوت پیدا کیږي، طاقت پکې پیدا کیږي او تمیز پکې پیدا کیږي. کچره دا پدې کې نه پیدا کېدې نو بیا دا نعمت دا کمال ته نور رسېدلې، بیا خو نقصان نه و چې ته خوراک کې ونه تاکي طاقت پیدا کی، نه ده کې وینه پیدا کی، پاکي کیسه دا دوه سيزونه ذکر کړل، د نور نه ویډیو ډوکړه کنه دغه چې ټول دې ته شامل دي. لکه څنګه باران وری درځک د پاره غیبانی پسلو راخیږي، دا ټول تنظیم سو کې الله کوي کنه، داغي اسباب مهیا کی، باران ورول په باران سره میوه راخیږي، مشروبات پیدا کوي، بدن کې بیا د خوراک او اسکاک طاقتونه پیدا کوي، دا ټول په دې کې داخل دي کنه. معده د کار پیوږي، دا څوک چلی الله چلی، غاښونه دل درکړي دي، دا چې الله رب دې کنه. بچی ته وګوره هله څنګه تنظیم کړي، ماشوم له چې کله غاښونه نه ناغه پیروي چې غاښونه شروع شي نه توله پی بند کی، رزق دې کنه، نا رب دې الله پاک دا څه پته ده چې دا دې غاښونه د وخت راخیږي، د وخت د په ضرورت نشته، نا رب دې کنه. نه بوت دومره خيار دی چې هغه بوت په خپل وجود کې د پندت ته او د سیب ته محتاج دی او ما جوړي، ناغه دومره خيار کې دي. ابن کثیر معنی کی هو الذی والذی هو یطعمنی ویسقین، ای هو خالقی و رازقی، هغه زما خالق ته او زما رازق ته. د ځمکې او د اسمان اسباب زما د پاره آسان کړی دي، وریذرا ولی باران وری ځمکه ژوندې کی، تازه کی، پج مردگی ته ختمه کی، پاغه باندې سمرات رو باسي د خپل بندگانو لپاره. سورۃ الفرقان کې وی نسقیه مما خلقنا نعاما واناسیا کثیرا، فرقان کې ویل شي منګ اسکو دا وبو هغه چا باندې چې موږ پیدا کړی دي، کساروی دي کې انسانان دي ډېر زیات پدې اس کوو. دا خبره ذهن کې کېده
مشرکانو چې د دې معبود عبادت کو د معبودانو د بوتانو ناغي دا نه وی چې دا د کائنات خالق او مالک دي بلکې داغي دا عقیده او دا مقصد یو چې رزق او فضل د دې په ذریعہ باندې ببو باندې کیږي رزق او فضل د دې بوتانو په وجه باندې زموږ رزق کې برکت راځي خبره پدې کې دا رزق او فضل الله ورګي سړی دا د بوت او د قبر او د ولی او د پیر کار نه دی پدې باندې غنو او د دې د شرک د ټول نه غټه وجه بل دا وا دیوی چې مونږ بیماری کو دا په دې وجه بیماری کو زمونږ د بوتانو دا صاحبان د خپ دي او چې کله دی خوشاله شي نو مونږ شفا ومومو نه ابراهیم علیه السلام د قوم په دغه اوهام باندې په دغه وهمونو باندې تنقید کړي چې په دې کارونو کې څه کارم دی کنه که خالق دی که رزق دی که خلق دی که پیدایش دی که باران ورول دی یا رستو برادری دی پس یو بیماری یا شفا ورکول دا د بوتانو په اختیار کې نشته دا د الله په اختیار کې دی وسې به وي وایزا مرستو کوي چې بیمار شم په وښوین ناغه مالا شفا را کیا غرب مالا شفا را کی دا بوتان مالا بیماری نشرا اوسته دا بوتان مالا شفا نشرا کول نسل او ساتما سلام لرګي ساتل کوم پیسو در پنځم صفت شفا ورکول بیماری را اوسره شفا ورکول وایزا مرستو کوي چې بیمار شم د ما وجود کې سم مسله راشي سخلل بغراشي وإذا سقم جسمي وعطل تبري فهو يبرئ وهو يعافي هنا غلې ټکیو شفا ول ورګي امام قرطبي لیکي چې مریض دو د الله ادب پدې کې کړي چې بیمار شم نو ولې الله یې نه بیماري او د الله د پدې کې کړي دا نه دی وی چې الله ما بیمار کې نه بیا ما خم کې داسې نه دی ویلې دا بالکل لا غیت اونته دي وما انساني الا شیطان ما نه ير نکړه مگر شیطان ير خو الله راولي خو ادب د وجه الله د نسبت نه لګړي قرطبي لیکلي ابن کثیر هم لیکلي اسند المرض الى نفسه نسبت ځان ته کړی د بیمار اگر هدا د الله په قدر باندې دا د الله په اختیار باندې دا هغه پیدا کیدا په انسان کې بیماری خدا ادب د وجه د کتاب به بل مسله حل شي لکه څنګه چې الله پاک وي مونږ گزار ته دا خبره کړی چې وای اهدنا الصراط المستقيم صراط والذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقطه دا ابن کثیر لیکي نه الله د انعام نسبت کړي ځان ته چې تا په انعام کړي دي او د غضب فاعل هغه د ادب د وجه محذوف کړي دي غضب کړي شي غضب په چا کړي غضب پیدا کړي چې تا غضب کړي پاغه او دا شان د گمراهۍ نسبت هم بندګان د نه لار د گمراهانو گمراه کړي چې خو الله گمراه کړي کنه گمراهی مله پیدا کی هدایت مله پیدا کی دا ذهن کې دا وا گمراه نه دې کې خطا نشي ګوره دا ابن کثیر دې کو لوګه دا اغلی ګلی دي شیخ مانلی کې اسن کلام کې شفا دومانی دی و ځا مرستو فوشفین یہ شفا دومانی دی یودا چې خکول صحیح کول بیماری لر کول دا صفت الله پورې خاص ده یو په دې معنی ده دویم شفا په معنی د علاج ده و اذا مرض دو فهو يشفين په معنی د علاج د لکه فيه شفاء للناس په دې کې علاج د خلکو ګبین یادی کنه خودل دغه یشفین هغه مال شفا راکی نما بیماری لري مال صحت راکی دا نه چې الله زما علاج کوي دا په خپل کې علاج سنت ته هو په حالات طریقه باندې به علاج کې تا ته بعد خلک وي چې راتار د لاس نه تاو ما په دې کې شفا دا قبل د مل چکر یو ما دې سره شفا راځي نه شفا راځي با خدا طریقه حرام دا نقطه زده د توحید د الله سره تار تعول کدی کې شفای نجیبه لیکن دا طریقه حرام دا ذهن کې دی دا بعد شیطانان نوتی سړی کې تار تو کې شیطان ته وزي شفا بغیر راځي خو لیکن دا طریقه حرام دا قبر سره سوال ته کار بدی کیږي خو لیکن قبر سره سوال کول د قبر وال نه دا حرام دی دا کار کېدل نه کېدل کې خبر نه ده د مونږ په دې خبره کې جګړه ده چې سوال به الله نه کې د اولوهیت کار چې د انسان په وس کې نه دی د الله نه به غواړي
خبره دا صحابه تقوا به د کتلی چې به چابک غتارم د خلکو نه غوښتو چې به ته وګورځید مخبل او بس ګوریدو د اقبال خودی او غیرت وای کنه دا خودی دا دا بدن کې پیدا کا امام رضی الله عنه تفصیلی بحث چړلې زغه پرېدم والذي يميتني ثم يحيين او الله غزات اے قومت هوته ما یمیتنی چې ما مړ کړي ثم یحیین بیا ما دوباره ژوند دی یحیینی دغه یې ته ورزیدل ده نو مرګ او ژوند الله په اختیار لیکن الله پنځم او شپږم او خو نه دي شپږم او پنځم هم مخکې تیر شګه نه دغه شپږم او صفت د رب ذکر دي عورت د پدې کې په خلکو باندې چې د موت نسبت طبيعت ته اختلاف مزاج ته کې دا امام رازي سره لیکلي دي شیخ صاحب ته نه لیکلي امام رازي دا لیکلي تنقید کړي سخت په دغه خلکو والذي والله غزات يميتني چې ما مړ گئی مرګ مال الله راولي ثم يحيين بیا ما ژوند دی ما به ژوند کیوم امام طبري لیکي مان دادا والذي يميتني ذا شاء اغرب او چې ما وی رب العالمین عبادت کوم هغه ما مړ کی کړه چې غواړي ثم يحييني بیا ما ژوند راکې کړه چې هغه د ما د مرګ نه پس دوباره زما ژوند دی کول غواړي الله اختیار کړي امام رازي لیکي امام ابن جوزي لیکي والذي يميتني ان القوم كانوا لا ينكرون الموت دا قوم خو د مرګ انکار نه کو ولې دی چې یمیتنی ما مړ کی هنا اغي د مرګ نسبت به د الله نه علاوه نور سيزونو تکو چې دا مړ کیږي د پلان کې د وجه مړ شو پلان کې سيز د وجه مړ شو نه پای کې هغه د مرګ خالقین او دغه منل د مرګ واقدارانه ګڼل ابراهيم عليه السلام د نسبت الله ته کو چې مرګ ور په اصل کې راولي الله امام قرطبی لیکلی وكانوا ينسبون الموت الى الاسباب فبين ان الله هو الذي يميت ويحيي وكله بغير يا ان يحييني او يشفيني کی بارہ کی خبر کی امام قرطبی قرہ دے کے اخر کی ویا نشتا يهديني يشفيني یہ دے غرض ده لان الحذف في رؤوس الايه حسن لتتفق كلها رؤوس الايه دا وجه دا آیت اغه طرز نه اغه انداز اغه وزن اغه له اغه پیرایا دا یې دغه د وجه غرضول چې یو آهنګ پکې جوړي ایې ته غرضول ده ثم يحيين بیا به ما ژوند کوي دوباره د باعث په دما کوي او دا ذکر امام ابن جوزی لیکي لا يقرون به چې د خلکو دوباره ژوند نه مانو هغه د ټول قائد په تدریو کرخه کې اوس پردل خان ټول قائد او تو خولو خلکو نه منل والذي ادمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين د رب په صفات به سوچ کوي د دینه متا د واسطي غ تعریف روکاګم خلقني وزي پیدا کړې ما بیا ما ته هدایت کړې بیا دنیا کې د پالنې تنظیم بیا مې پیدا کړې ملکی مې پیدا کړې بیا بسي اخر کې ما بخي الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء تفسیر سالبی لیکلی دي آلته نسبی نقل کړی دي رب سوکته امام واسطی تعریف کی پیدا کون کی ابتدا کی د شورونه انسان خلق شي دا رب دی والمربي غذاء خوراک ورکون کی دا دینه ماخوذ دی اخره کې بخي والذي اتمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي رب غزات اتمع ذتمل من يغفر لي جماعت وبخنو کی معاف کیو ما تا خطیتی زما خطا یوم الدین پرز د بدلے پرز د قیامت ما تبا نما گناہ بخی دا رب اتم صفت ذکر کی گناہونو بخشش دا رب کی خواہ بوتان بتا دا سم آپ کی رڑا آغا تا سناستی آغا سوئی ننو دا بخشش لوی فیدا بتا دا پرز د قیامت خکارشی دا گناہونو دا معافی پیدا زکه یحیین پس فورن روړو کنه ما به دوباره ژوند کی نسو ما ته بیا د ما خطاګانې معاف کړي هغه روز ده والذي اتمع ان يغفر لي خطيئتي لما رب داسې ذات امام تو بری معنی کی چې دا په لاس کې نفع او ضرر دی دا په قدرت او سلطان دا غره دنیا هم دا غره اخرت هم دا غره
هغه چې تو د آواز کې نو اوري نفع او نقصان ورکوي دغه زما رب دی. هغه زما رب نه چې تو د آواز کې اوري نه فایده ورکوي نه نقصان ورکوي، دغه ارباب نه دي. پای کې موږ الوهیت نه منو. هغه داسې ذات دی چې کله دما دغه نه امید دی، دما دغه مبارک عقیده له قرطبي اوس وایي اتمع اے ارجو زما امید دے، وقیل ہو بمعنی الیقین فی حقه، سوگی بمعنی دا یقین دے، زما دا یقین دے چما دا معاف کی زما خطا گانے. خطیئتہ نہ مراد سے دے دیکھ تفصیلی خبر کړي دي امام علی دے کہ اختصار سره خبره کړي چې هغه کذبات سلاست اشاره ده او کذب نسبت ابراهیم علیہ السلام ته صحیح نه دی، الکه کذب په معنا د توریه دی. صحیح بخاری کما شرح شوی دا فتح الباری او نور زړو دغه معنا غي کړی دا. ابوالکلام آزاد او مولانا مودودی سے بده ده کې خطا شوی دي، هغه دا حدیث سره نه دروغجن دی، مړه دا راویان دروغجن دي حدیثو. نظمون شیخ بوی د اصول حدیث چې ته ډیر حدیث ډیر راوی ته دروغجن وې دا پسول نور حدیث په صحیح بخاری کې نه هم تا ډسمس کړل کنه چې ته دا راوی دروغجن دی او نو نور حدیث سره بس کې کم نه دروغجن دی دا نه جرح کې محدثین سره نه وي ته دل لګ راغله خلق مانس ده کې د استاد نزدیک کې کذب دا معنی نه دی کې دا کذب دا معنی نه کذب معنی توریه ده. امام رازی نورو دغه خبرې کړي یعنی بخطیته. امام مجاهد وی د خطی دا معنی ده خطیئه بل فعله کبیرهم، هغه دا خبره ده وی دا خیال دی دا د خلکو خبرې دي. دا هغه ابراهیم اسلام دا څه خبره کړي چې زه انبیا هو ګناه نه کوي کنه نه کې مې خطاګانې چې شی بلا اراده نه الله ما تغم بخیم نه دی وی جوړ دا خبره به مراد دي چې دا ویلو بوتانه مات کړن یو په کې پرې خو چې دا د غټ جوړې دا کار کړل دي یا دی ویلو چې انی سقیم ز بیماری ما استاهو د شرک د وجه خپایم دا ویلو معنی بلوا او دا ویلو چې ما خساره د ما خور دا حدیث کې راغلي دي مېس کې خور نو دیني خور خدا سړی خپل خدا دیني خور. او حسن وی چې دا ویلو کسور بارے کې هاذا ربي استادو په خیال باندې آیا دا د ما رب دې خلق خو دې بل معنا رسته و دی دا خطاګانې میګړي ګناونه نه دي خطاګانې دي. الله ما دا وبغي زجاج الانبیاء بشر انبیاء انسانان دي فیجوز ان تقع منهم الخطیه نجائز د چې په خطا کې پروزي. خطا معنا غلطي اجتهادي ګناه نه د مراد نه صغیره نه کبیره. لا تجوز عليهم الكبائر لانهم معصومون عنها داغینه صدور نکیږي د ګناهونو صغیر او کبایر هغه الله د دینه محفوظ کړی دي داغي الله حفاظت کوي. دا عقیده زده کې ها چې سړی وی پلان کې ګناه کړي پلان کې نبی دا دروغ وي دینه د پوه شوی انبیا ګناونه نه کوي. یوم الدین پرز د بدله یعنی پرز د حشر او پرز د حساب الله ما تا قبلی هغه ما ته بخي. نو عبادت هغه چاله پکار دي چې کې دا صفات موجود دي. ستاسو دی بوتانو کې ابراهیم اسلام قوم ته ما ته خو پدې کې کم صفت موجود دي. اے دمکه مشرکان ما ته خو افساس په دې بوتانو کې کم صفات موجود دي. دا به کېشته دي چې تاسو نه کو تاسو وای موږ د ابراهیم علیه السلام الواد یو نه آیا هغه د بوتانو عبادت کو چې تاسو د بوتانو عبادت کوي د خپل پلان نه کې دارم پرې خدا د ابراهیم علیه السلام دارم پرې خدا د مشرکانو په لار روان شوی. نی پرز د بدله امام قرطبی لیکي پرز د بدله به الله خپل بندگانو لا داغي د عملونو بدله ورکړي. پدې کې ابراهیم علیه السلام خپل عبودیت ښکارا کړل اگر چې هغه د پته وا چې الله دې بخله دې. امام قرطبی لیکي صحیح مسلم کې حدیث ته عائشہ بیبی فرمایي چې ما نبی سلام ته وې ابن جدعان کا نفل جاهلیه یصل الرحم. جدعان یو نیک سړیو جاهلیت په زمانه کې هغه رشته پاللې غریبانو لوي خوراک ورکاو ډېر سخی سړیو. فهل ذلك نافعه آیا غلدا کار فائدہ ورکی. نبی سلام فرمایي لا ينفعه دا کار غل پیدا نه ورکی. ولې ویغه چرم یورز نو ویل رب اغفر لي خطیئه یوم الدین چرا ما ته د قیامت پر زما خطاګانې معاف کې دې چې تنو ویل رب معاف مې کې رب نه مانه سره عقیده د قیامت نه و. جاهلیت کې مړ دې نیک سړی به خو په شرک او کفر باندې مړ دې نیو سړی چې په شرک او کفر باندې مړ شي دا نور کارونه غل فایده نه ورګي. فایده معنا دا چې جهنم نه الله نو کاږي سزا کې کمی راضی با او جهنم نه نو باسي پدې کې د ابو طالب حدیث
باره کې چې راغلی هغه مثال کې مونږ پیش کوو چې نبي سلام خدمت یې کړو د هغې د وجې نبي سلام څه وایي چې هغه ته یې لږ عذاب سپک کړی دی خو د هغې څومره سپک دی خپو کې د اور پڼۍ دي هغې سره مازغه خوټ کېږي بس دغه سپکوالی دی دا اخلاقي خدمات بدن کې راوستل غواړي هغه پکارېږي زموږ مسلمانانو کې اخلاقیت بالکل نشته مونږ چا خدمت میلمه خدمت دا مونږ کې نشته اوس که زه میلمه راغی دا ټول به وتې ما ته به هم پرېږي دا دې شوي که نه دا اخلاقیات زموږ ټول خراب دي قرآن حدیث هسې مه وایه دا ټایم پاس مه کوه دا عمل کې راوستل غواړي دا بدن لاګو ګول غواړي ټوپۍ بسولو په ګیر را پرېښودو په دې دوه کار نه کېږي په دې کار دا ضروري دي ټوپۍ اچول ګیره پرېښود ضروري دي خو دا نور څیزونه هم ضروري دي ورسره دا کول غواړي ګران کار دی ځان کې راوستل غواړي علي به قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ته به د قرآن لوستون کې په خپله به د قرآن یې اوس ستا په رګ کې قرآن به نافظ په رګ رګ کې په دماغو کې په عقایدو کې په اعمالو کې قرآن ټپک ټپ کېږي که نه دومره ډېر دی بیا ټایم نه ګوره لوستونه واتلو علیہم بیان کدیتا نبا ابراہیم خبر د ابراہیم علیہ السلام اذ قال ابیه کله چې هغه خپل پلار ته او قومي خپل قوم ته ما تعبدون او دا د څه شي عبادت کوي دا په ساخته یې سړیا قالوا هغې ورته وویل نعبدو اصنامن موږ عبادت کوو د زبندو شکلونو مړه د بوتانو پوجا پاټ کوو فنظل لها عاکفین نه همیشه یو د هغې بوتانو په خوا کې چیلې ایستونکي بوتانو سره چیلې وباسو بمباته بلولا بلو د لوښي تاوله تاو سندور مندور دګو قال هل يسمعونکم اذ تدعون ابراهیم علیہ السلام وویل آیا دې ستاسو اوري اذ تدعون که چې دا دوی ته آواز کوي رابلې ته ورته آواز کوي آوازونه کوي نو اوري خبرېږي څه کوي که نه کوي دوا قبلي او ينفعونکم یا تاسو دا بوتان نفع درکوي څه فایده کوي او یضرون یا تاسو نقصان درکوي قالو هغې وویل نه مړه پیدې نقصان نه خبر نه یو دعا اورېدو مورېدو نه خبر نه یو بل وجدنا بلکې موږ موندلي دي آبانا خپل مشران کذلک یفعلون چې همداسې کار یې کو بوتانو سره چیلي ایستې من جورانو مجاور ولته قال هغه وویل افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون تاسو خبر یې په حال دا غچا چې تاسو عبادت کوئ خبر یې ته تاسو مشرانو پخوانی فإنهم یقینا عدو لی دا به زما دشمنان چې که بالفرض دی عبادت وکم نظر دی عبادت نه کوم زه دی دشمن یم او څوک چې دی عبادت کې د هغې هم دشمن یم دا پکې روښې وی به دا د مسله نه ایمانه کې الا رب العالمین ما سوا د رب د مخلوق نه د هغه عبادت کوم د هغه دشمن نه یم او هغه چا دشمن کېږي نه څوک چې د هغه عبادت کوي آخرت کې نه دشمن کېږي دواړو تفاسیرو سره مې ولګو الذي رب العالمین هغه ذات دی خلقني چې زه پیدا کړی یم فهو یهدین بیا هغه ماته لارم ښیي دې بوتانو څه کار کړی ما ته وښیه تاسو پیدا کړی که زه پیدا کړی یم هدایت کوي که نه کوي هېڅ هم نه کوي د ما رب هغه ذات دی چې ماله خوراک راکوي او یسقین او ماله څښاک راکوي او که چې زه بیمار شم ناجوړ شم یشفین نه ماله شفا هم راکوي هغه ذات ته امید چې ما مړ کړي ثم یحین بیا ما ژوندی کوي والذي هغه ذات اطمع چې زما لرم د هغه نه ان یغفر لی چې ما ته به وبخي خطیئتي زما خطاګانې یوم الدین د قیامت پر ورځ سبحانک اللهم